ستا نوم پلار دی اگا پلاری چی رضا دا رب پر رضا دا پلار کی دا دی مور سر خبری کی یو صحابی دعا کولوی اللہم خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا وی اللہ زدی فری پیدا کرے ما اسی بیسا اللہ فری دی پیدا کرے ما فری را لرزق را کئی نوی اللہ فری میو بخا وی خدای مونگا اسی بیسا بخا بس دی قرآن دا ختمونو پا برکت اللہ مونگ او بخا دیر قیمتی مقدہ حدیث مبارک کے رازی عند ختم القرآن دعوت مستجابت چھ باران وریگی سڑے کعبوینی او میدان جہاد کی جنگ گرم شی نو دی ٹیمونو کے اللہ دعا قبلی یو دا دعا دا قبولیت تیم چھ دے اغد قرآن کریم دا ختم مقدہ چکل سو قرآن ختم کی لکنن دے حافظانو ناظر اخوانو قرآن ختم نن اللہ ددوی یو یو دعا قبلی دا ہر بچی یو دعا نن قبلی او پا دیٹے میں اللہ دعا قبلی زوم بچیا استاز تا دعا وکا پلار تا دعا وکا مور تا دعا وکا و رشتہ دارو تا دعا وکا و دی امت مسلمہ تا دعا وکا نن اللہ ستاسو دعاگانی قبلے اللہ تبارک و تعالی تاسو باندې ډیر فضل و احسان وکړو نن ډیر شي پلاران د حافظانو پلاران شو نن ډیر شي میندې د حافظانو میندې شو خلق بوای دا د حافظ سے مور دا خلق بوای دا د حافظ سے پلار دی یو نسبتم اللہ نصیب دا حافظ قرآن پلار شو دا حافظ قرآن مور شولی تاسو بنو موریدلی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دا دارلوم دیوبند بنیادی یخیو خان دا بچی حفظو کو دا قرآن دا بچی نومیو محمد احمد دا بچی نومو خان دا اکابر ډیر لوی سوچی دا نبی علیہ السلام دو ذاتی نمونو یو محمد او یو احمد او دا بچی نمو محمد احمد بچو لبا صحیح نمونہ گدے خواہ یو معشومو بیمارو خکیدنا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لسڑی راو سویدہ دم کا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لچراغ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ ورطوی دو سنم دے اغا ورطوی کلیم اللہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دم کوئی دنم بی سلیم اللہ پلاریوی ٹھیک دن چاگا بچے بو وساگا سیش اسڑے راغ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ توی دی نم بدلولو کس حکمتو ویتاوی چی دے ہمیشہ بیماری او تاوی نم کلیم اللہ دے نو دا کلیم نور مانیم دے خود کلیم دا کلمن ندے کلمن زخم توی نو ماولا نم بدل کو سلیم اللہ سلیم دا سلامتیا ندے نو اللہ دا بیمارون سلامتیا نصیب کرنا خواہ نو بچو لبا نم صحیح نمگ دے خواہ دا دا بچی پا والدینو باندی بنیادی حق دے چی بچی لبا نم صحیح نمگ دے خواہ طول دنیا کے در تغور نمون معلوم دی پر طول دنیا کے غور نمون کم دی احب الاسمائی پر طول دنیا کے اللہ تخوخ نمونا عبداللہ و عبد الرحمن احب الاسمائی الاللہ عبداللہ و عبد الرحمن صحیح نمونا بگدے نو قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ خپل بچی لنم یخیو محمد احمد دا حفظ کو دا قرآن قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دیسی غٹ پروگرام وکو چھ بچے حافظ شو خوشحالی ہوا چھ ٹول پروگرام ختم شو خلق روز خط شو نخپل بچے کے نو نند حافظانو دے پلارانو تا چل خیم
دی مندو تی چل خیم چی بچیم حافظ سو سبکے ستا بچی حفظو کو نو سبکے چی دا پروگرام ختم شی کنا کور تا بچی بوزی نو غلے بای سیٹ تکین ہے وی بچیا دا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بچی حفظ کرے ہو اغور توی بچیا سنن دیر خوشحالو ما زکا تولیدم دا دومره غټ پروگرام ما په زندگی کې نه دی کړی خو نن ډیر خوشحالم ته الله د قرآن حافظ کړی نو دا دومره غټ پروگرام مې وکړو بچیا خوشحاله په څه ومه تا ته پته شته ته الله حافظ کړی ډیر خوشحاله یم خو زما به یوه خبره نه یې ښه بچي د دارالعلوم دیوبند بانی خپل بچی کېنولی دی او حافظ بچی کېنولی دی بنیادی خبره بکی وی بچیا زما خبره بنئی رای غدادا چی ورځ بدی سی راشی چی اعلان بوشی چی قاسم نانوتوی وفات شو ما با خلق خخ کیو پا ما با دا خور صل انبار شی دیسی ورځ براش پا ما با دا خور صل انبار شی خو بچیا زما با یو خبره نئی رای چی کلم د قرآن تلاوت ہر ٹیم کئی نو ما تب دعا کئی خبچ دا خوشحال پا دیم چی یو بچے مشتا دے چی قبر کیم خو کل چم د قرآن تلاوت کئی نو ما تب دعا کئی بچو تا سر بپلار دیر محنت کڑی تا تب اپلار دیر دعاگانی کڑی تا سر بمور ډیر تکلیف برداشت کړي خو ستا به د مور سره دا وفای بچیا چې کله دی بابا نو کله دی بیبی نو او کله دی د قرآن تلاوت کو نو دا پلار او مور به دی په دعا کې یادې ښه بچیا دا نن الله پتا سو ډیر فضل وکړو لارا ته چې نن کور ته ځې حافظ قرآن بچې به کور ته بوځې اور به څومره خوشحالي چې نن حافظ بچې ویني مورې چې حافظ بچے درشی دل بنن تا کٹ سمائے دے باغی کی ادکی گی کنا کم کٹ کی چی حافظ قرآن ادشی دے ادیو ملائک گیر چاپیر دا کٹ نولاڑی دا قرآن چوکی داری کی خواہ کم زی چم قرآنی التا ملائک ولاڑی خان دا اللہ کلام دے دا دی حفاظت تا ملائک ولاڑی نو حافظ قرآنی پسینہ کی گرزی نو چے دے روانی دا پس ملائک روانی او دا چوکی دارائی تا ملائک ولاڑی دیسی بختور بچے دے اللہ نصیب کو تاسو با علماؤنا یو خبر اوریدی لیوی وی سوک چی دا قرآن حافظ شی نو دا نبوت علوم پسینہ کے محفوظ کر نا بتا سوریدی لیو دے معنی صدا سنگ دی بچی دا نبوت علوم پسینہ کے محفوظ کر دے معنی دا پلارا چی دا دی امت نمخ کے چی سمر امتو نتیر شوی باغی طول امتو نو کے دا اسمانی کتاب حافظ نو خان تورات پا موسیٰ علیہ السلام نازل شوے و خصیر اپ موسیٰ علیہ السلام تیادو انجیل پا عیسیٰ علیہ السلام نازل شوے و خصیر اپ عیسیٰ علیہ السلام تیادو دا اسمانی کتاب حافظ بصیر اپ دا وقت پیغمبرو خام امتی چرتا اسمانی کتاب نہ دے یاد کرے چھے پلارا با دا اسمانی کتاب حافظ روانو نو دا با پیغمبرو خلق بوی وی دے دا اسمانی کتاب حافظ روان دے دا اسمانی کتاب یاد دے نو دا اسمانی کتاب حافظ بصیرب پیغمبرو نن اغا کتاب چا اغا بصیرب پیغمبر تیادو نن اللہ اغسطا بچی تیاد کو نو دا نبوت علوم پسینہ کے واغستل کنا دا انبیاء ڈگری دا خواہ چی دا اسمانی کتاب حافظ با پیغمبرو نن اللہ دا اغی کتاب حافظ تا بچے کو حافظانو قرآن یاد ساتھائی او دا قرآن تلاوت کوئے میدان محشر کے بخوشحال ہے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادری کی میدان محشر کی غٹی غٹی نخی بی طول خلق بی پی جنی خواہ خو یو غٹ نخ بد نبی علیہ السلام دی میدان محشر کی گو رئی چی کم زی نبی علیہ السلام ولاڑی رستو با پسید حافظانو یو لوی جماعت روانی شاتا خواہ
بچو تاسو به د نبی علیہ السلام په ډله کې ښا چاته څوک مبارک، چاته چا مبارک، او چاته چاچا مبارک، او تاسو ته امام الانبیاء مبارک. ښه بچوړو تاسو به د پیغمبر په ډله کې ښا څوک په چغې وایي یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش چې ما د پلان کې پسې منډې په دنیا کې نه وی والی، نن هغه ما ته تاوان جوړ شو. څوک په چا پسې منډې وایي، څوک په چا پسې منډې وایي. او حافظانو تاسو به ټول د امام الانبیاء په ډله کې روان یې ښه، بل پیغمبر پسې به دا جماعت نه وي، ځکه د بل پیغمبر په امت کې د آسمانی کتاب حافظان نه وو ښه، دا صرف دی امت کې وو. قرآن زده کوئ، خپلم یادوئ، بچو باندې یادوئ ښه. اورنګزیب علمگیر نوم به تاسو اورېدلی، دا بادشاه د ده بچی حفظ وکړو. د پلار ته وی پلاره راشه، نن زما د بچی د حفظ دستربندي ده، دی کې ما سره شریک شه. هغه پلار ته لږ خپه و، د پلار ورته وی اورنګزیبه بچی ستا حفظ کړی دی، نو جوړه به تا ته میلاویږي او تاج به تا ته میلاویږي، نو زه څه کوم چې حاضرې کړو. وی ټیک ده، وی زه به هله خوشحاله وی اورنګزیبه چې ته د قرآن حافظ شوې، ځکه زما بچی خو ته یې که نه. اورنګزیب علمگیر د هغې ورځې نه نیت وکړو سره د بادشاهت نه چې د وخت بادشاه دی، قرآن یادو یادو یادو. داسې ورځ راله چې اورنګزیب علمگیر د قرآن حافظ. پلار ته وی پلاره راشه، نن اورنګزیب د قرآن حافظ شو، او ته د اورنګزیب پلارې، نو پلاره جوړه نن ستا د او تاج ستا دی. پلار وی نن به حاضري ځکه کومه چې نن زما بچی الله د قرآن حافظ کو. ښه پلاره چې د کم بچی په سر دی دا پګړۍ ولیدله که نه د حفظ، پلاره خوشحالېږه. ستا بچی د ډاکټرۍ ډګري اغوستې منم، انجینرۍ اغوستې منم، خو ستا پکې څه نشته ښه، ته نه انجینیر کېږي، ته نه ډاکټر کېږي. او چې بچی دی دا پګړۍ په سر وتړله، پلاره نیم نیم لویېږه. خلک به وایي حفظ ده وکړو، وایي زه یې پلار یم که نه، زه یې مور یم که نه ښه. زه چې د حافظ بچی پګړۍ ته ګورم، د دې په شا زه خپل تاج وینم. د بچی په سر به پګړۍ لګي او پلاره ستا په سر به تاج لګي انشاءالله. مونږ یو دستربندۍ له لاړو، نو حافظ قرآن پکې وفات شوی و چې د کم بچی حفظ کړ، نور وو هغه وفات و نږدې ورځو کې، پګړۍ یې وه نوم یې و خو حافظ قرآن نه و. چې د دستربندۍ ټیم شو، مونږ وی پلار دې راپاسي که نه، پلار رشتې وی او پلار رشته، پلار وله مونږ راپاسو او لینډ کې راغې او اقه د بچی پګړۍ م راواغستله او د پلار د سر نه م تاو کړله. د حفظ دا برکت دی ښه، که بچی نه و دا پګړۍ به د پلار په سر لګي ښه. چې ستا بچی ډاکټر شي وفات شي، تاله ډګري درکوي نه درکوي ښه. انجینیر شو تاله ډګري درکوي، زواما بچی د حافظ شو، نو پلاره راځه دا پګړۍ به ستا په سر تړه. پګړۍ م وله په سر وتړله او شیخ صاحب ورته وی یوه دستربندي د لمونږ وکړله او یوه د الله ته قره شوه، دا به په میدان محشر کې کېږي ښه انشاءالله. یوه خوشحالي م نن ولیدله، یوه تمه ساتئ پلاره، یوه تمه ساته مورې، یوه خوشحالي په میدان محشر کې را روانه ده انشاءالله. حافظان به په نبی علیہ السلام پسې رواني، ته به پکې خپل حافظ بچی سیکئ ښه انشاءالله، ته به پکې خپل عالم بچی سیکئ. یوه دستربندي او یوه خوشحالي په میدان محشر کې را روانه ده. یوه م دا ولیدله او یوه به هلته ووینئ د حافظانو بچو. خو دې بچو ته یو درخواست، بچیا ته حافظ شوې ستا حفظ منم، ته عالم شو علم دې منمه، خو بچیا یو بل سبق درتم خیمه ښه بچیا. خلق د پښتو یو متل کوي وی غټ شه خو زمانه نه، بچو غټ شئ خو د پلاره نه، غټ شه خو د موره نه، غټ شه خو د استاز نه نه ښه بچیا. د
استاد نه بنه غټيږي د مور بنه غټيږي د پلار نه بنه غټيږي خبچیا استاد بیات ساتي او مور بیات ساتي او پلار بیات ساتي بس ندري بنه یې ریخه ما تکس تلیفونو کوئی بچي می حافظ قرآن شو میں شکر الحمدلله وزور ته دي سیخ په کولې شم د سینه کې قرآن دی کنه زخپی خوزولې شما ما ورته وی ستا نوم پلار دی کنه ستا نوم پلار دی دغه حافظ بچي سره د دین چې د حفظ کړي دی دی بتا ته نخپی کی او تور تخپی کوخه دی حافظ دی او ته جټی تا ته بنخپی کی ښا او ته حافظ نه او تخپی را لو بچی ته کوا ته سپیړه را لو د مخ نه پړکو با ست پلار ښا ته اغه پلاری قال النبي صلی الله علیه وسلم رضا الرب فی رضا الوالد ته اغه پلاری چې رضا د رب پر رضا د پلار کې ده ښا کو زه حافظم خوستا رضا مالا پکار ده ستا رضا مالا پکار ده پلار ستا بچے مال راش وی مولی صاحب ما ته دعا وک زور ته ډیره خخونه کوم ها دی علماء ته دعا کوه خپلاره ته خلق د منځ نه استلې وی ها مورې ته د منځ نه لري کړي وی ها زبر ته دي سي ادارې او خیمه چې پلار او مورې د منځ نه استلی دي ها ستا بچے مال راشي وی مولی صاحب ما ته دعا وک زور ته واما کور کې دی مور شته ویا ورشه د مور نه ده نه تسوي مولی سه اجټه ده ز حافظم ته عالم زوم بچیا ستا حفظ منما خپل علم منما حفظ منما بچیا ما یو سبق زدکا سره د دین چې ما حفظ کړي دي ما علم هم کړي دي او حفظ مم کړي سره د حفظ نو د علم نه چې زد جټي مور چې نه حافظ ده او نه عالم ده او پلار چې نه حافظ ده او نه عالم دی یو زمیدار پلار دی خو چې زی مخت وګورم مالا الله د یو حج قبول شوی اجر راکې خبچ پلار مخ ته وګوري ښا حافظي خو مخ به د مور سی کوي ښا حافظي خو مخ به د پلار سی کوي ښا تا حافظ منم خو د پلار مخ ته وګوري ګوره بچیا حافظ یې خو کو سبا دا بابا نو کنا ته بګرځي مولوی صاحب ما ته دعا وک زبوم ټیک ما ته ګوره ثواب دی قرآن ته ګوره ثواب دی خو بچیا کته هغه مخ ګوري چې تعالی الله د یو حج قبول شوی اجر درکې نو هغه مخ د پلار مخ ته خبچیا هغه مخ د مور مخ ته ښا بچو سره د دینه با د بیبي مخ سی کوي ښا د بابا مخ پسی کوي ته پلار ته سنم وای ابو مور ته سوای امی دو نمونه تا ته یاد دي ابو امی زمانه یو بل نوم نس د کوي بچیا یو بل نسبت ترتم زخه ز بچی توام بچیا دا یوازې ابو امی نه دی ښا دا د جنت و دروازې دی ښا بچیا یو دروازه پلار دی یو ما ته وی پلار د جنت دروازه ده وم او وی جټ ته حافظ نه دی عالم نه دی زوم بچیا دروازه نه د پلار یوازې نبی علیہ السلام فرمایي پلار اوسط ابواب الجنه د جنت د مینز دروازه پلار دی ها دروازه نه د مینز دروازه دی بابا دی بچو بایزید بوستامی راغی مرتوی موری علم لزما علم لزم خا چې علم لزید پلار او مور نه اجازه تله ګورې خا اجازت د بابا نو مال به علم لنه راځي خا ګورې ز علم تا ته نکو مال به د دې پلار رضا راوړې ز په دلیل لګیایم ستا بچې مدرسې تراش وی مولی صاحب علم لراغله ما مور دې څنګه حالت کې پرې خودل مړه مور می د دین نسلری غونته دا علم می نه منو زته نه را پټ شوما مور می دې سي سبيدي نه دا پلار مم سبيد زورتم خا ته علم لراغله وی او مو بوس کا او د بستر م پرانزا دق بستر واپس لوالا سیده ز چې د بابا رضا د سرنی او د بیبي ز علم نکوم خا واپس ماتوی نمولی سي زور تواما صحابي راغه د نبی له سلام خواته وی جهاد لزما سمر لوی رکن دی
وی مور دې سحال کې پرې خودا وی مور می جړلو خوي مور دې جړلو ته جهاد لزویا وی واپس مور او خندو بیا زما مخله راشه بچیا زده هغه استاد په غدای ناسم د مور رضا به اول روړی بیا به علامات کینی ښا چې د بابا رضا نه و ماته بنه کینی چې د مور رضا دې نه راوړي ماته بنه کینی ښا د دې بچی ته علم کوم نه زم بچیا ته کامیابې دې نشینو په کتاب کې علم نشته بایزید بستامی مور ته وی مور علم لازم پلاری مړ دی او د کونډې مور سره خبرې کی کونډې مور بچی کې نه ولې اګری کوي بچیا علم لالاش بچیا علم لالاش نو چې ته بچی ته یو خبره بار بار کوي نو د بچړې والی نو وی خمورې زم علم وی خ بچیا طریقه بسې بچیا علم لبزي خو الب کور ترازی چې علم مکمل کې ښه مالنن یو د سیمور پکار د کنه چې مال بچی راولېږي د سیدی ورته نه وای خیر دی چې علم مکمل کې راضی به د سیدی ورته وای چې یو کال پورا کې نو راضی به چې یو درجه خو وای کنه بچیا منس کې به نه راضی مال د سیمور نه د پکار نو تاسو ورسه په مونږ راړو بچی می د سیدی تم سکا وکنه قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه سبق لرا چې استاد تکې ناست استاد ورته سبق کوي وی حفظ وکم پاول ورځ راغی وی زه د اولی پاری نه به شروع هغه ورته اوله سپاره په یاد ووره وی زه د دویمې نه به شروع ورته دویم هم ووره وی زه د درېمې نه جو درېمې ورته په اوله ورځ راغلی حفظ له څلورمه پنځمه شپږمه 14 سپارې ورته په یاد وورولې په اوله ورځ ودا دې چا نه یادې کړي ودا مې د خپلې مور نه یادې کړي دي وی کور ته ورشه چې د کمې مور نه دي دا 14 پارې یادې کړي دي د هغې مور نه 16 پارې یادې کړي تا ته د استاد ضرورت نشته هغه ورته وی حضرت زما مور ته 14 یادې دي نو پاپله ورته یادې نه دي ما ته ځکه 14 یادې کړي وی ته سبق ته کېنولی وی کور کې وی نه ما د خپلې مور نه په غېږ کې 14 سپارې یادې کړي دي زما مور چې به وده کېده نو د قرآن تلاوت پو چې براوي خېدل د قرآن تلاوت پو چې به سالن په خو د قرآن تلاوت دا ما دومره وورې دی چې په اول ورځ راغې نو 14 سپارې ورته په یادو یادې وي نو الله به قطب الدین بختیار کاکی نه جوړو نو مال راولې د دنه قاسم نانوتوي جوړ کا د دنه شیخ الهند جوړ کا همدا خواري به تا کور لګه کړي و اول ول نوم صحیح کېده چې مال راولېږي نو خدای د دې نوم ما نه بزاول ګورم اول خو نوم کې ما نه تپوس کا وکنه نوم ول محمود الحسن کېده نو الله به شیخ الهند جوړ کی کنه نوم خاول په دغه بنیاد کېده کنه نو لک تاسو سم وخت پر په وای سب مونږ کو کنه بایزید بوستامی مور تیار کوي علم لزا زما وی ال برازی چې علم مکمل کې ښا بچړو دسی دوروخه بچی د مور نه روز خط واغس اوت دی مور ته پته چې دی به علم کې اوس به ژوندی یم نه خوړه کې داوا چې کو زه وفات شوم او دی عالم ای به میدان محشر کې چې د علماو صف لګېدلې زه به کې خپل بچی التسی کوم مال یو دسی مور پکار ده چې دسی بچی مال راولېږي چې زمولي صاحب درو به لیکو مال به ناراضي چې سوی علم نه دی کړی بس سبې علمخ اینما چې دا پګړې په سر یو را مخامخ بایزید بوستامی رحمت الله علیه د کور وت علم کوي 12 کال وګرځید علم وکړو 12 کال د مور مخ نه دی لیدل 12 کال پس را ماسختن را ورسید زمدرسو کې دا سبق خېمخه چورل راغې نو ور نه ټکې وی اسې نه چې کور کې می مور دا که ور ټکو مو دا کړس په مور بدونو لګي چرته هجه سبق نه منډي کنال تب ور لاله ترا پری او شیخ الهند ته جوړ کا بایزید بوستامی ته جوړ کا بچی دا تاسو په غډو وډو ساري شیخ الهند بل جوړیږي چې ته د کور راوزی د مور ډکی منګولي دعا تو ورشي امور په دعای ترازی امور په دعا نو ته مور په جړه پری دی او مال راش ته نشي جوړې دی مکه و علم ماسختن پور کې ولاړ دی او 12 کال پس راغله دی ور نټکی وی اسنه چې د مور می خوب به آرام شي
د ځوانانو مور له خوب بیا آرام کو د چرسیان بنګیان چرس کیو په پردو وجرو کې ناس عدالت مور پکټ کیو د کی بچي ملانه دی راغله او ور کولو دی او ور بندې د چرسی په بیٹکونو کې ناس عدالت مور پکټ کې دانګي وی اچرا شنو مور ته بده ردی او په یو په 2 بجې ولا غریب سالن ته دی ډوډۍ ورته ته بخورې کامیاب شي د بایزیدی بوستامی ته الله سینه دی جوړ کړ چراغه د تهجد ټیم شو نو کور نو وبره وتلې وې زمور می پاسې دلې دا وره وټک چې وې ټکو په مور دولس کاله پس خپل بچی نظر بچی علم دې کړه دې او وېدا پګړې می د استاد نه راوړې دا زما د استاد پګړې د زوم قربان ته بچی راولېګا چې زید ل فارغ کوم کوم ورته دا پګړې په سر کې نه خودا وای تا دروغ وې نوخه دا پګړې رالو استاد د بچو په سر एकदम چې ورشه بچیا چې پلار دې ربانې له یخ کې او دا مور دې ربانې له یخ مور بچي ولید مور تنه تپوس کی بایزیدا رب دې رضا کو تماتوی د رب پر رضا پسې زما نمور علم می وکو خو رب رانه نه دې رضا شوه بچیا تا حفظ کو خدا رب رضا لا پاتې ده بچیا یقینی نه ده چې تا حفظ کو تا نه الله رضا دې نه بچیا یو بل سبق تر تپاتې دی ښا ویتا نه رب نه دی رضا وین نه وې ز پسان پویدم چې ولی نه ملک ولایت را سره نو و مور می دي سی لپی اوچته کړی چې ربا بایزید زما بچی دی ربا بایزید نظر ازای متته ناراضه شراب وی چې مور می لپی واپس کړي الله را باندې د ولایت دروازې کوله وکړي بایزید مور ته وی ما ته صفته و چې رب رضا کوي نو مور رضا کا زه د رب رضا یې په ذکر زیدم چې کمزه د مور نظرګادا التدرب جلوګادا ها بچو پلندو پوښوي چې کمزه د مور نظرګادا چې کمزه د مور نظر رګي التدرب جلوګادا ها د رب رضا په هغه حدود کې ګوري چې په کمزه کې د مور نظر چلیږي ها التب د رب رضا ګوري ها بچیا که ولایت غواړي نبی علیہ السلام د یو صحابي تلاوت आवाज ووریدو د یو قاری صاحب د تلاوت आवाज وورید په کمزه کې په جنت کې معراج پشپا یی په خوب کې جنت ولیدو او په جنت کې د یو صحابي تلاوت روان نبی علیہ السلام وی دا سما صحابي نه دی ولنه د تلاوت جنتیان اوري وی او ودل الله د دومره قبولیت سم ورکړي دي چې دلته تلاوت کیو الته الله جنت کې جنتیانو ته وري قاری دا قاریو خا حافظ دا حافظ عمر دومره قبولیت چې جنتیانو ته الله تلاوت او دا به جنت ته نسی چې جنتیان د وسنه تلاوت په جنت کې چلیږي نبی علیہ السلام تاسو کوي د عمل څه دی ها بچو قبولیت جدا شه دی علم جدا شه دی ښا حفظ جدا شه دی قبولیت په د بابا او د بیبي نه کور اخلي او سبق په معنا اخلي ښا نبی علیہ السلام تو ویل شو ودا قاریم دی د قران د تلاوت چې په جنت کې اوریدش ودا قاری دی د قران وی قاریان خوستا شاګردان نورم ډیر دی خود کی یو صفت دی وی څه صفت دی وی وکانا ابر الناس بامه د مور ډیر منون کې دی نو الله تلاوت په جنت کې جنتیان ہوتا وری خبچو د مور منې چې الله تلاوت په غونډه دنیا کې وزلی ښا علم په مدرسه کې کوي او کوي چې دا علم می وزلې دلې نو زلی به د مور دعا ښا زلی به د پلار دعا که زلیند سورې د ځان نه جوړي نو د مور او پلار خپل بزي د بابا خپل بزي د بیبي خپل بزي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي تاسو مستړي شوي خو زما د دینه په اخوا یو بل پروګرام دی او سبب د مدرسو افتتام کول تکلی کی کنه نو تاسو نه مونږ ته ډیر کار پروت دی رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي دستر بندی کو زما کنه زنی کاله روانه نه کنه مړ یو تن دومره به یو تن شي ډیر تعظیم ډیر تعظیم ده کنه یار ولې مستفره فلکان را پاس